أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الأعراف اتم سپارہ آیات نمبر 73. وإلى ثمود أخاهم صالحا او سمودیانو تمون الیگو اخاهم رور ددوی یعنی قومی رور ددوی صالح علیہ السلام. دی آیاتونو کی دا حضرت صالح علیہ السلام واقعہ بیانیگی کہ حضرت صالح علیہ السلام دا هم دا حضرت نوح علیہ السلام په پنځم پشت کې دي، بلکې حضرت صالح علیہ السلام او دغه رنګ حضرت هود علیہ السلام دا دواړه د یو نیکه اولاد دي. دا دواړه په یو ټبردارۍ کې چې کوم دی راغلي دي. نو دی الله جل شانه سمودیانو ته راولېږو. سمودیان دا ډېر مضبوط قوم او دی له الله جل شانه د تعمیر په کار کې چې کوم دی مهارت ورکړو. غرونه به تراشل او پاغه کې داسې قسم آبادی جوړ کړیو چې اوسه پورې هم ساينس هغه د لا ترنن تاریخ نه دی رسېدلی. داسې قسم ناشنا آبادی اوس هم د هغې آثار چې کوم دی موجود دي. نو دی له الله جل شانه دا مهارت د تعمیر په فن کې ورکړو. ګلکارانو په ګټې تراشلې او په غرونو کې داسې قسم آبادی جوړ کړي دي چې ناشنا قسم آبادی دي. او دغه رنګ د مال او د دولت د دې فروانې به هم الله جل شانه کړی وي. خودی بت فرستو د بوتانو عبادت پیکو د الله جل شانه سره به شریک جوړول. نو صالح علیہ السلام ته الله جل شانه راولېږو. نو حضرت صالح علیہ السلام دوی ته نصیحت وکړو، ټولې د یو الله عبادت طرف ته راوبلل. او دی په شهر حجر چې نن سبا ورته مداین وي په هغې کې دا قوم چې کوم دی آباد. او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک په موقع باندې تلو، چې کله په دغه کلي باندې تېرېدو، نبی علیه السلام صحابو ته وفرمیل لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكون باکین. نبی علیه السلام وفرمیل چې دې د معذبینو کلي ته مور داخلېږئ، دلته کې ایسارېږئ، امو د دې کلي نه اوبه مسکئ. او په خپل سر مبارک څادر ورواچو، دغه کلي نه په تیزه باندې تېر شو. او صحابو ته یې وفرمیل چې تاسو چې کوم دی دا معذب کلی دی، په دې د الله عذاب نازل شوی دی، د دې کلي نظر تېر شي. نو دا خلک په دغه قوم مداین کې چې کوم دی آبادو، مداین صالح کې، چې هغه وخت کې به ورته شهر حجر دا د دې غټ ښار و پکې. اوس ورته مداین صالح وي، د صالح علیه السلام په نوم باندې مشهور دي. نو په دغه کلي کې نو حضرت صالح علیه السلام الله راولېږو. هغه دې خلک کو ته چې کوم دی ډېر زیات نصیحت وکړو. خلک د الله عبادت طرف ته رابلل، د الله وحدانیت طرف ته رابلل، خو خلکو خبره نه منل. اخر کې د دې قوم یو تدبیر جوړ کو. وی ویل چې صالح علیه السلام نه به داسې یو سوال وکړو
چې دی په هغه سوال کې ناکام شي انداسې یو ناممکن څیز به دې وغواړو چې دی نشي پوره کولی نو موږ به د ملامتیا نه هم بچ شو د ده نه به هم خلاص شو ټول راغون شو په دې باندې مشوره وکړله چې صالح علیه السلام ته به ووایو چې د دې پورې کاتبه غر نه چې کوم دی یو اوښه پیدا کړه که ته په رښتیا پیغمبر نو زمونږ د سترګو د وړاندې د کاتبه غر نه اوښه پیدا کړه چې هغه اوښه بلار به هم وي او زمونږ د مخې نه لنګه شي د هغې ګټ نه پیدا شي او بلار به وي او بیا زمونږ د مخې لنګه شي دا معجزه مونږ ته وښیه نو موږ به تا باندې ایمان راوړو نو ټول قوم راغونډ شو حضرت صالح علیه السلام چې ته خو خپله پیغمبري مونږ ته ښایي او مونږ ته وایي چې زه د الله پیغمبر یم خو که ته په رښتیا په حقیقت کې د الله پیغمبر یې نو داسې وکړه چې د دې وچې ګټې نه دا کاتبه غر چې کوم دی د دې وچ ګټ نه زمونږ د سترګو وړاندې اوښه پیدا کړه الله ته سوال وکړه که ته پیغمبر یې دا معجزه مونږ ته وښایه نو مونږ به تا ومنو چې ته پیغمبر یې او د الله جل شانه قانون دا دی چې کوم قوم دی د خپل خواهش مطابق معجزه د پیغمبر نه وغواړي او الله جل شانه هغه معجزه د هغې ظهور د پیغمبر په لاس باندې وکړي یعنې هغه معجزه د خلکو ته وښیي بیا هم دا خلک ایمان را نه وړي نو دا د الله قانون او دستور چې دا خلک بیا الله په مخ ته ځمکه نه پرېږدي په دې عذاب راوړي نو صالح علیه السلام نه قوم دا مطالبه وکړله نو صالح علیه السلام لاړو 2 رکعته نفل یې وکړو او د الله نه وغوښتل چې الله پاکه زما دا قوم ایمان راوړي خو دوی زما نه دا معجزه غواړي چې د دوی د سترګو وړاندې د اوښه پیدا شي لنګه شي نو دا خلک په ایمان راوړي 2 رکعته نفل یې وکړو دعا یې وکړله ټول قوم ولاړ او دغه کاتبه غر طرف ته ګوري د هغې ګټ چې کوم هغه په منځ باندې اوچودو د هغې نه غټه اوښه چې کوم دی را پرېوتله د 10 میاشتو بلار به او بیا لنګه شوله او بیا داسې اوښه وه عجیب الخلقت اوښه وه چې نورو ځناورو به ورته کتل نو هغه به تېرېدل ډېره غټه وه او دغه ټول علاقې له به چې کوم دی پی ورکول نو چې کله دا پیدا شو نو څو خلکو خو ایمان راوړو خو نورو خلکو چې کوم ایمان راوړو نو د دغې کلي چې کوم سردارانو هغوی منع کړل چې تاسو ایمان مه راوړئ نو حضرت صالح علیه السلام ویرېد چې دا خو دوی مو مانګه معجزه د الله نه غوښته طلب کړې ده الله چې کوم دی پوره کړې ده اوس کو چېرې دوی په دې کې ناکامي وکړي د اوښې ته څوک نقصان ورسوي الله به خفه شي او فوراً به عذاب راولېږي نو الله جل شانه دې خلکو ته ووایي چې دا اوښه به ګورې منع کوی نه دې ته به د بدی لاس قدرې نه وروړئ نو مطلب یې دا نه و چې د خپلو فصلونو نه به یې نه منع کوئ یعنې عامه چراګاه چې کوم ده عام ځای کې چې کوم سریږ د هغه ځای نه به یې نه منع کوی دې ته به نقصان نه رسوي نو په دغه ټیم کې خو چا نقصان ونه رسو خو دا اوښه یو عجیب الخلقت اوښه وه نو عام څاروي به د دې نه یېرېدل دویمه دا چې دغلته کوم کویې و نو هغه د کویې هغه اوبه به ټولې چې کوم دي وڅښلې په دغې کوی باندې الله فرشتې مقرر کړې وې د نمبروارۍ دپاره نو یو ورځ به دغې اوښې ټولې اوبه وڅښلې په دویمه ورځ به بیا نورو څاروو دغه اوبه څښلې نو په کومه ورځ به چې دې اوښې دا ټولې اوبه وڅښلې نو په هغه ورځ بیا ټولو خلکو له پی ورکول وي تاسو د اوبو په ځای باندې پی څښئ خو نور څاروي به تیارېدل بیا هم خلک تنګ شو خلک تنګ د دې شو خو ټولې اوبه چې کوم دي ختمې کړي نو څه شریران راغونډ شو بیا په دغه قوم کې یو 2 ډېرې حسینې او جمیلې زنانه وي ښایسته وي نو هغې اډر جاري کو چې کو چا دا اوښه مړه کړله هغې سره مونږه دواړو کې چې هر یوې سره نکاح کول غواړي نو مونږ به ورسره نکاح کړو نو دغې قوم یو 2 بدبختان د یو نوم مصدع او د بل نوم قذار مصدع او قذار دا دواړه راولګېدل دغې اوښې ته چې کوم دی د یو غر شاته په پناه ځای کې کېناستل دا اوښه به ځان له ګرځېدله په دغې علاقه کې چې کومه عامه شراګه وه په هغې کې به سرېدله او د دغې کوی نه به یې اوبه څښلې نو په کومه ورځ به چې دې اوښې اوبه وڅښلې نو نور څاروو دپاره به یې اوبه نه پرېښودلې په کومه ورځ به چې په دویمه ورځ به بیا دې اوبه نه څښلې نو په دویمه ورځ به د نورو د دغې کلي چې کوم نور څاروي وو هغې به راتلل اوبه به یې څښلې سرېدل نو دغه مصدع او قذار دا دواړه کېناستل پټو نو د مصدع به چې کوم دی د غشي ګزار وکړو او دا قذار راغی د چې کوم دی قتل کړل نو اوښه یې قتل کړله چې کله صالح علیه السلام ته پته ولګېدله نو صالح علیه السلام خفه شو او دوی ته یې وفرمیل چې تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب بس اوس به 3 ورځو کې په تاسو باندې عذاب راځي او دا دروغ نه دي دا رښتیا دي او بیا علامات یې ورته وښودل صالح علیه السلام د قوم ته علامات وښودل چې د جمعرات په ورځ د زیارت په ورځ به ستاسو رنګونه زیړ شي تک زیړ به شي بیا د جمعې پر ورځ باندې به ستاسو رنګونه د ټولو کو بوډاګان دي کو زنانه دي کو نارینه دي کو واړه دي او کو لوی دي د ټولو رنګونه
د زیارت پر ورځ به تک زیړ شئ، دا د عذاب علامت دی. بیا د جمعې پر ورځ به ستاسو دا رنګونه دا بدل شي، تک سره به شي. او بیا د هفتې په ورځ باندې به ستاسو رنګونه مکمل تک تور شي. او چې کله تور شي دغه به ستاسو د عذاب اخیری ورځې، بیا به تاسو ته الله نور نیټه نه درکړي، نور مهلت به نه درکړي، دغه ورځ باندې به تاسو هلاکیږئ. چې کله کوم دا خبره واورېدله نو راغون شو سلی وکړله چې یاره که دا په حقیقت کې پیغمبر وي د خبره دروغ نشي کېدلی. نو که چېرې عذاب په موږ راځي نو چې د هغې نه مخکې د صالح علیه السلام قتل کړو، او که نه په رښتیا پیغمبر نه نو بیا هم قتلول جایز دي، ځکه چې په دروغه پیغمبري دا خو ډېر لوی جرم دی. نو په دواړو صورتونو کې د وجل پکار دي. نو کوم کسان راغون شو او صالح علیه السلام پسې لاړل، په ده باندې حمله کوله. دی په لاره کې الله جل شانه پې د بره نه د کاڼو باران وکړو او ټول چې کوم دی هلاک کړل، کوم چې صالح علیه السلام وجلو پسې تلل. اک شانتې وشوه د جمعرات پر ورځ د دې رنګونه مکمل تک زیړ شو. هلکه ظالمانو خو توبه وباسئ، او چې کوم الله ګمراه وي دي نه بیا عقل هم الله والي، د دې نه سوچ او سمج هم بیا الله والي، بیا په دې نه پوهېږي. خو چې ستاسو رنګونه زیړ شو نو پوه شي دا په حقه پیغمبر دی. نو توبه الله ته وغواړئ، څنګه چې د یونس علیه السلام کوم توبه وغوښتله او د الله نه معافي وغوښتله، توبه یې وویستله، نو راغلی عذاب د هغې نه واپس شو، نو ستاسو نه هم واپس شو، نو دې توبه ونه ویستله. نور خلک چې کوم دی د صالح علیه السلام په مخالفت کې ولګېدل. بیا د جمعې په ورځ رنګونه تک سره شول، بیا د خالي په ورځ باندې رنګونه تک تور شو. نو که دغه ټایم کې هم توبه ایسته وي نو الله به معاف کړي. خو دې ظالمانو دغه ټایم کې هم توبه ونه کاږله او د حضرت صالح علیه السلام په مخالفت کې لګېدلي وو، هغه پسې ګرځېدل. د خالي په ورځ تک تور شو، په دقه کې پې عذاب راغی. عذاب پې داسې راغی چې د پاسه نه یې فرشتې چغه وویستله او د لاندې نه پې زلزله راغله. نو فاصبحوا فی دارهم جاسمین، نو بس دوی په خپلو کورونو کې پړ مخې پراته پاتې شو، مړه شو، الله پې عذاب راوست. نو دا د صالح علیه السلام د کوم واقعه ده. فاخذتهم الصیحه، او دې آیات کې راځي فاخذتهم الرجفه. نو صیحه فرشتې پې تیزه چغه واله او رجفه زلزله پې راغلې ده. دا دواړه قسمه عذابونه په دې سمودیانو باندې الله جل شانه راوستي. بلکې یو روایت کې دي نبی علیه السلام وفرمیل چې ابو رغال یو کسو دغه سمودیانو نه دی راغلی مکې مکرمې ته، نو الله جل شانه دا ټول ختم کړل، خو دې په مکه مکرمه کې پاتې کېدو. نو الله جل شانه د دغې ښار خیال وساتو او ده ته یې څه اونۍ په ده باندې عذاب رانغی. او چې کله د مکې مکرمې نه را بهر شو، دا د ډېر وخت تېر کو، خو د مکې مکرمې نه چې کله را بهر شو نو چې څنګه د مکې د حدودو نه را بهر شو، د حرم د حدودو نه، نو فوراً پې عذاب راغی، هلته کې هلاک شو. کوم عذاب چې په سمودیانو راغی اک عذاب په ده باندې هم راغی. ابو رغال د دې سړي نوم. او بیا صحابو ته وی د ده دا قبر وښیه، نبي علیه السلام بیا د ده دا قبر هم صحابو ته ښولی او نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې ده سره د سرو زرو یو چاړه هم چې کوم دی ښخه شوې ده. چې قبر یې وکڼاست نو اکه د سرو زرو چاړه ورسره پرته وه. او بیا په دغې روایت کې دي چې د طیف ته خلک چې کوم دی بنو ثقیف خاندان، دا هم د دغې ابو رغال د اولاد نه دي، سمودیانو د اولاد نه طیف ته خلک. نو دې کې د حضرت صالح علیه السلام هغه واقعه بیانېږي. وإلى ثمود أخاهم، او الیگو سمودیانو دا اخاهم رور د دوی کومی رور د دی صالح علیه السلام قال د فرمایل یا قوم ای زما قوم اعبدوا الله، تاسو عبادت کوئ د الله تعالی، مالکم نشته تاسو دپاره من اله بل څوک اله غیره سوا د هغه نه، یعنې د الله نه. قد جاءتکم په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته بینة واضح دلیل، واضح معجزه من ربکم ستاسو د رب د طرف نه. هغه معجزه دا ده هذه ناقة الله، دا د الله اوښه ده، هذه دا ناقة الله د الله اوښه ده، لکم ستاسو دپاره آیتا دا ښکاره معجزه ده. فذروها تاسو پرېږدئ دې لره تأکل چې خوري فی ارض الله په ځمکه د الله کې، تأکل چې خوري فی ارض الله په ځمکه د الله کې، یعنې سریږي په ځمکه د الله کې. تاسو پرېږدئ چې دا د الله په ځمکه کې سریږي. او ناقة الله د الله اوښه، نو دا ټولې د الله اوښې دي، خو دلته کې د الله د اوښې خاص ته دې وجې نه کړه چې دا خالص د الله په قدرت باندې پیدا وه او د معجزې په طور باندې پیدا وه، نو د الله اوښه وي. ناقة الله
هذه دا ناقۃ الله اخذ الله دا لکم استاسو دا پارا آیتن دا یو ښکاره معجزه ده فذروها تاسو پرېږدئ دې اوښې لره تأکل چې خوري فی ارض الله په ځمکه د الله کې تأکل چې سریږي فی ارض الله په ځمکه د الله کې ولا تمسوها تاسو مه مسه کوئ دې لره ولا تمسو تاسو مه ورلی لاس هادي اوښې لره بسوء په بدۍ سره په بد نظر ورته هم وګورئ بد لاس ورله هم ورله مطلب دا چې دې ته نقصان مه رسوئ فیأخذکم پس اوبنیسی تاسو لرا عذاب علیم دردناک عذاب کچھ دې سره ملاس ولګو په بد نیت سره دې ته مو نقصان ورسو نو فیأخذکم نو رابشي په تاسو باندې عذاب علیم عذاب دردناک فیأخذ اوبنیسی تاسو لرا عذاب علیم دردناک عذاب یعنی پتا صبح د الله دردناک عذاب راشي وذکروا یاد کئ اذ جعلکم هر کله چې وګرځولی تاسو الله تعالی خلفاء خلیفګان من بعد رستو عاد د عادیانو نه تاسو الله پس مګه کې خلیفګان وګرځولی رستو د عادیانو نه وبوأکم او زید درکړو تاسو د الله تعالی فی الارض پس مګه کې تتخذون چې تاسو جوړوي من سهولها د نرم ځمکې نه قصورا ماڼۍ محلات تتخذون تاسو جوړوي من سهولها په نرم ځمکه کې قصورا محلات ماڼۍ جوړوي وتنحتون او تاسو توګئ الجبال غرونه بیوتا د کورونو دپاره تاسو د کورونو دپاره غرونه جوړئ توګئ تراشئ او په هغه تراشلي غرونو کې تاسو بیا کورونه جوړئ فذکروا یاد کئ آلاء الله نعمتونه د الله تعالی ولا تعثوا تاسو مه ګرځئ فی الارض پس مکه کې مفسدین فساد کوونکي فساد مه کوئ شرک او کفر مه کوئ بلکې د الله جل شانه وحدانیت طرف ته راشئ قال الملأ الذین نو وویل سردارانو هغه کسانو استکبروا چې تکبر یې کړی و من قومه د دې د قوم نه د دې د قوم نه چې کوم مستکبره خلک وو متکبره خلک وو سردارانو غټانو د مال د وجې نه نو هغه خلکو ووی قال الملأ الذین نو وویل هغه کسانو مقاله نو فرمایل الملأ سردارانو الذین هغه سردارانو استکبروا چې تکبر یې کړی د مال د وجې نه من قومه د دې د قوم نه د سمودیانو د قوم چې کوم سردارانو هغې وویل للذین های کسانو ته للذین ها کسانو ته استضعفو چې کمزوري ګڼلې کېدل لمن هغه څوک آمن چې ایمان یې راوړی منهم د دوی نه نو د دغې کلي کافرانو متکبرینو سردارانو مسلمانانو کمزورو ته وویل چې دی به کمزوري ګڼل هغې ته یې وویل اتعلمون آیا تاسو یقین کوئ په دې خبره ان صالحا چې بېشکه صالح علیه السلام مرسل رالیږلی شوی پیغمبر دی من ربه د خپل رب د طرف نه تاسو په دې خبره یقین کوئ چې دا صالح علیه السلام د الله د طرف نه راغلی پیغمبر دی نو قالو د مسلمانانو وویل انا مونږ بېشکه بما په هغه سره ارسلا چې رالیږلی شوی دی به ارسلا چې رالیږلی شوي دي به په هغې سره مؤمنون مونږ ایمان راوړونکي یو نو دوی ورته وفرمیل او چې صالح علیه السلام په کوم څیز سره رالیږلی شوي دي د پیغمبرۍ دپاره نو مونږ په ده باندې ایمان راوړو چې دا د الله پیغمبر او رسول دی قال الذین نو وویل هغه کسانو استکبرو چې تکبر یې کړی د مال د وجې نه انا بالذي بېشکه مونږ بالذي په هغه څه سره آمنتم چې تاسو ایمان راوړی دی به په هغې سره کافرون انکار کوونکي یو تاسو چې په کوم چا باندې ایمان راوړی موږ دغه نه انکاریان یو چې د الله پیغمبر نه دی کفر کوو فعقروا الناقة نو دوی هلاکه کړه اوښه عقر دا په اصل کې خپو پرې کولو ته ویلی شي خو دلته کې هلاکت ته مراد دی فعقروا الناقة نو دوی هلاکه کړه دي اوښې لره وعتوا او دوی نافرماني وکړه عن امر ربهم د خپل رب د حکم وقالو او دوی وویل یا صالح ای صالح علیه السلام ائتنا راوړه مونږ ته بما هغه عذاب تعدنا چې ته ویروي مونږ د هغې نه ان كنت من المرسلین کو چېرې ته یې د رالیږلي شوي پیغمبرانو نه کو چې ته په حقیقت کې پیغمبر یې نو ته چې کوم عذاب نه مونږ یری نو هغه عذاب مونږ باندې راوله فاخذتهم الرجفة نو ونیول دوی لره الرجفة زلزلې فاصبحوا پس شو دوی فی دارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړمخې پراتو فتولا
نو واپس روان شو صالح علیه السلام عنهم د دوینا وقال وی فرمایل یا قوم ای زما قوم لقد ابلغتکم په تحقیق سره ما رسولې دي تاسو ته رسالت ربي د خپل رب پیغامات د خپل رب حکمونه ونصحت ما نصیحت کړ دي لکم تاسو ته ولکن لا تحبون الناصحين ولکن لا تحبون لیکن تاسو نخوخو ناصحين نصیحت کوونکی تاسو د نصیحت کوونکی نصیحتو نخوخو نو دا صالح علیه السلام یا دا چې د عذاب نه مخکې ورته صالح علیه السلام دا خبره وکړله دې روان شو او دوی وفرمیل چې ما تاسو ته د الله پیغام را رسولی دی خو تاسو د الله پیغام نه خوښو او یا دا چې دوی مړو په مړوني ورته دا خبره وکړله نو خطاب همیشه د افهام د سما دپاره نه وي خطاب دلته کې خطاب د اظهار د حسرت دپاره دی چې دوی ته افسوس وشي د حسرت او د افسوس دپاره ورته دا خطاب کنه مړو لکه څنګه چې نبی علیه السلام کلیب بدر والا وتا کوم چې په جنگ بدر کې مرداران شو او یا سرداران نو هغه چې کله د بدر کوی ته ورلړل نبی علیه السلام وتراغه خطاب وته فرمایل نبی علیه السلام وته فرمایل ورته تاسو سره چې الله موږ سره چې الله کوم وعده کړی دا نو هغه الله پورا کړل او تاسو سره چې کوم وعده الله کړی و نو هغه الله پورا کړل حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل الله پیغمبر دا خو مړ دي نبی علیه السلام ته فرمایل دا مړ دي خو ستانه خاوري خو جواب نشي راکوي دی اوري دا خبره خو جواب نشي راکوي نو دک شان دی حضرت صالح علیه السلام د خپل قوم ته خطاب کړی دی نو دواړه معنیګان دی مراد کېدل شي یا دا چې د مرګ نه مخکې ورته دا خطاب کړی وي یا دا چې وروسته ورته کړی وي دواړو معنی چې کوم دی مراد کېدل شي وإلى ثمود أخاهم صالحا او مونږ سمودیانو د اخاهم رور د دوی قومي رور د دوی صالح علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله نو صالح علیه السلام او فرمایل ای زما قوم عبادت کوئ د الله تعالی ما لکم من اله غیره نشته تاسو د پاره بل اله سوا دا غنه قد جاءتکم په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته بینه واضحه معجزه من ربکم استاسو در رب د طرفنا هذه ناقۃ الله دا اخذ الله تعالی دا لکم استاسو د پاره آیه یو معجزه ده فذروها تاسو پرېږ دی لرا تاکل چې سریږي فی ارض الله پس مکه د الله تعالی کې ولا تمسوها تاسو مسح کوئ دی لرا بسوء په بدۍ سره فیأخذکم پس را بشي په تاسو باندې عذاب علیم عذاب دردناکو وذکروا تاسو یاد کئ اذ جعلکم هر کله چې وګرځولی تاسو الله تعالی خلفاء من بعد خلیفګان ورستو عادین د عادیانو وبوأکم او زید درکړو تاسو ته فی الارض پس مکه کې تتخذون تاسو جوړوي من سهولها پنر مزمکه کې قصورا معنی محلات وتنحتون او تاسو توګه تاسو تراشه الجبال غرون بیوتن د کورونو د پاره فذكروا یاد کې اعلی الله نعمتونه د الله تعالی ولا تعثوا تاسو مگر زي فی الارض پس مکه کې مفسدين فساد کوونکی قال الملأ الذين نؤول سردارانو ها کسانو استكبروا چې تکبر کړو د مال د وجنا من قومه د دې د قومنا قال للذين ها کسانو دا استضعفوا چې کمزوري ګڼل کېدل لمن هغه څوک امن چې ایمان راوړیو منهم د دوینا دی ایماندارو ته د کافرانو وي اتعلمون آیات یقین کوي ان صالحا چې بشک صالح علیه السلام مرسل را لګل شي پیغمبر دی من ربه د خپل رب د طرفنا قالون د مؤمنان وي ان بشک من بما په هغه سره ارسل چې را لګل شوی دی به په هغه سره مؤمنون من ایمان راوړونکیو قال الذين نؤول هاكسانو استكبروا چې تکبر کړو د مال د وجنا ان بالذي چې بشک من په هغه سبان دي امنتم چې تاسو ایمان راوړی دی به په هغه سره کافرون من انکار کوونکیو فاقرنا قطن هلاك کړه دوی اوخه وعتوا دوی نافرمانی وکړه عن امر ربهم د خپل رب د حکم وقالو او دوی اویل یا صالح اتنا ای صالح علیه السلام روړه مونږ ته بما هغه عذاب تعیدنا چې تیارې مونږ د هغې نه ان كنت من المرسلین کوچریه ته در علیګل شو پیغمبرانو نه فاخذتهم الرجفه نو اونسل دوی لرا الرجفه زلزله فاخذتهم الرجفه نو انسل دوی لرا الرجفه زلزله فاصبحوا بسشدي في دارهم تخبر کورونو کې جاثمین پړ مخې پراتو فتولى پس نو روان شو
صالح علیه السلام عنهم د دوینا وقال وی فرمایل یا قوم ای زما قومه لقد ابلغتکم بتحقیق سره ما رسولې دي تاسو ته رسالة ربي د خپل رب پیغامات ونصحت ما نصيحت کړي لكم تاسو ته ولكن لا تحبون الناصحين لیکن نخو خوي تاسو ناصحين نصيحت کوونکی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.